سلامونه مې واخلئ چې عبید ګمریانی یم یو ځل بیا د سیلاب هلې ځلې دي نو ما وی چې تاسو سره مخامخ شم او مخامخ در سره خبرې وکړم. زه دې وخت کې موږ ورته عراب وایو، دا یو ډېره غټه ناله ده او یو ځل بیا منندوی یو د هغه خلکو د هغه د ګورمنټ د هغه چارواکو چې په دې کې ستونزې کړي دي او دی جوړ کړی دی. یقینا چې د دې د چوړایي تاسو وګورئ نو دا ښه کافي ده. دې طرف ته که موږ وګورو نو دې کار لا نه دی برابر، په دې باندې کار کول غواړي نو دا لا نه دی برابر، خو دا طرف یې چونکې برابر دی نو دا د چراټ صالحانې ډاګې دغه شابړې دغه طرف نه دا اوبه راځي نو هغه چونکې ډېر زیات په هایټ باندې دي دا اوبه ډېرې زیاتې په زور باندې اکثر له راځي. خو دلته د سیلاب هغه ریشو نشته، هغه زور نشته کم چې به د سیلاب زور و. الحمدلله الحمدلله لکه په دې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي چې لکه دا والونه چې کوم دي نو دې ډېر زیات سپورټ وکړو لکه مونږ ته د دې سیلابونو پرمختګ کې چې لکه د دې په بندېدو کې. او که مونږ تاسو وګورو نو اکثر له ځای په ځای دا خبره کومه ځای په ځای مونږ د دیوالونو نه کاڼي ماڼي کولو کو هغه کورونو ته وړو. زمونږ کورونه خو جوړ شي خو بیا هم هغه سیلابونه راشي زمونږ هغه کورونه وران کړي. زما په خیال چې دا اجتماعي سوچ دی، په دې طرف ته پاملرنه پکار ده. او دا اوبه چې کومې دي دا اوس سیلاب دی دی کې دا د ډاګې او د چاراټ صالحانې د دغه طرف اوبه دي، دا سیلاب دی په دې کې، دا سیلاب به راتلو زمونږ په دې کلي به راتلو نو دا سیلاب اوس دې کې ډېر سموت روان دی. دا زما په خیال چې دې کې 3 سیلابونه نور هم شي نو بیا هم الحمدلله څه د خطرې خبره نشته، د الله د طرف نه ني، ځکه چې الله نه معافي غوښتل پکار دي. دا ټول هر څه چې کوم دي دا زموږ د اعمالو د وجې نه دي. دا عراب بیا ځي مخکې نورو لکه دغلته سیند دی نو د باډۍ د طرف نه چې کوم سیند راغلی دی وړوکي سیند هغې سره یو ځای کېږي، بیا دا یو ځای کېږي، بیا مخکې دریای کابل دی نو دریای کابل کې هم نن تقریبا 74,000 کیوسک وغیره داسې اوبه وي. مخکې ورځو کې لکه دا رسېدلې وي 1.5 لاک ته 1,75,000 ته یعنې 2 لاک ته ورکې هم ملګرو دا خبره کوله چې رسېدلي دي. خو هغه اوبو دغه کمه شوې ده، باران چونکې ښه ډېر زیات دی، په ډېر ټایم نه باران شروع دی خو بیا هم څه د خطرې خبره نشته. نو یو ځای بل ځای په پلونو باندې ودرېدل او دا خبرې کول دا دغه کول یا خپل زړې ویډیوګانې راغشتل او هغه اپلوډ کول او خلک یارول د دې خبرو نه منې شي. دا ښې خبرې نه دي. دا شیشه چې کوم ده د پازیټیو کارونو دپاره استعمال کوي لکه چې خلکو ته په دې باندې د دې نه خیر ښېګړه ورسي، د دې نه خلک ویره محسوس نه کړي. زه چونکې پښتونګړی سره یم دا د دې دریای کابل په لمن کې زه اوسم نو ما ته د دې خبرو ډېره زیاته اندازه ده. اوس چونکې باران ډېر زیات هم و خو بیا هم ما خپل ملګري دیان ته ووایي چې راځه چې ځو یو څو قدمونه به والو، خو چې دغه د کیمرې په سترګه لکه خلکو ته دغه خبرې ور مخامخ کړو چې لکه دا خلک څومره یارول کوي. اوس دې نه مخکې ما یو څو ویډیوز وغیره وکتل چې په هغې کې ملګرو دا خبره کوله چې د نوخار سیند دا دی او نوخار پول ته دا راورسېد په نوخار پول ته دا راورسېد نو د نوخار د پول یا د نوخار دغه اوبه چې کومې دي نو دا اسمان نه نه راځي، هم په دې علاقو داسې ځي، هم د دې علاقو دا اوبه را یو ځای شي، خیالي جیندې او چارسدې چې څومره سیندونه دي هر یو ځای شي او دغلته یو ځای شي. نو ما دې نه مخکې هلته هم ویزټ وکړو دریای کابل نو د هغې اوبه هم ښې کمې دي، په هغې کې چې داسې 3 سیندونه نور را یو ځای شي نو هم یې نشي برابرولی. دیوالونو دومره کار کړی دی او دومره کولو دی دغه ایریا، بلکې هغې کې دننه چې کوم فصلونه دي هغه هم لا لکه باقي دي او چکې ورکې کمې دي نو هغه هم لا باقي دي. ما سره یو ویډیو شته، زه به کوشش دا کوم چې لکه هغه ویډیو تاسو سره په دې کې هم شریکه کړم. خو چونکې دا حالاتو د باران او د سیلاب او مختلف اعلانونه کېږي او مختلف خلک دا خبرې کوي چې فلاني ځای کې ولاړ یم او ډینګډي ځای کې ولاړ یم صرف د څو فالورز دپاره څو ویورز دپاره. مهرباني وکړئ دا خلک مه یروئ. دې خلکو ډېر په دغه باندې په ډېر ستونزو باندې او ډېر په محنتونو باندې ځان را کنټرول کړی دی. دوی سره مال حال دی، دې کې زمیندار خلک دي، غریب خلک دي، د دوی کورونه دي او ظاهره د دوی بچي دي او دوی بل ځای ته لکه تلل دا ډېر ګرانه خبره وي نو چې تاسو یې داسې یاروئ نو دا ښه خبره نه. دا یو خبره زه در په یاد کړم چې بیدار اوسېدل پکار دي، وقتاً فوقتاً چونکې سیندونه نږدې دي نو وقتاً فوقتاً کتل پکار دي، خو تاسو هم هغه خبرونه په دې شیشه باندې شایع کوئ کوم چې حقیقت سره تړلي وي. دروغ په دې باندې مه وایئ، د خپل فالوورز دپاره خلک مه یاروئ.
هیڅ هم نشته. انشاءالله هر څه کنټرول کړي او د الله نه معافي غوښتل پکار دي، د الله نه د خپلو اعمالو خطر چې کومه ده د دې زمیندارو ده. دا زمیندار وګورئ دا فصلونه چې کرلي دي خطره صرف د دې ده. د هغې وجه دا ده چې لکه دا میوه په پخېدو ده، غنم په راتلو باندې د ترېشرې شروع کېدو واله دي او دې ټایم کې چې په دې باندې اوبه راشي نو دا زما په خیال چې د دې غریبانانو زمیندارانو زموږ د ټولو خلکو هم دې ته کتنه وي د غنمو دغه ته او هسې هم د اوړو ریټ ورځ ته ورځ زیاتېږي. اوس خو راکم شوی دی خو بیا هم زیاتېږي. نو دا غنم چې راشي نو دا د دې دپاره فایده وي، د دې د څاروو ورکې بوس هم وشي، د دې هغه ټوله ګیام ورکې برابر شي. بله خبره دا چې د دې غنم وشي نو کال اخري پورې دا بیا دی چلی نو دې دپاره خطره ده. نو معافي غوښتل پکار دي د الله نه د هر څه چې کوم دي دا زمونږ بلکې زما د اعمالو داسې به ووایو چې زما د اعمالو د وجې نه، ځکه دا معاشره دی میم نه شروع کېږي. نو چې د ځان خیال وساتم نو دا ټول خلک به د خپل ځان خیالونه وساتي. نو د الله نه بخښنه غوښتل پکار دي. زمونږ په وجه دا چرند پرند دا ځناور دا ټول په عذاب کې دي، ځکه زمونږ اعمال هغې حد درجې ته رسېدلي دي. هغه ټول هر یو سړي ته خپله پته د خپل ګریوان کې دی هر یو سړی وګوري. نو تر دې دمه دغه خبرې مې مخکې که څه اپډیټ شو نو انشاءالله تاسو سره به شریک کوم. اوس هېڅ نشته، انشاءالله قلار اوسئ، بس د الله نه معافي وغواړئ چې دا الله تعالی که دا باران د خیر وي نو د رحمت وي د ټول انسانیت دپاره نو بیا یې وورئ، او که په دې کې زموږ دپاره څه وبال وي، څه خطره وي، څه عذاب وي نو الله تعالی دې باران له دغه ورکړي، صبر ورکړي، الله یې دا ودروي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. ولاړ یم چې کوم کنیکټډ پول دی ننوخار او د چارسدي ډایمنډ ده د پښتون ګړی په مقام باندې او د زرګات په مقام باندې په هغې باندې ولاړ یم. د خلکو دغه شور او غوغا وه. ما خو تاسو ته مخکې مو وویل چې ما ویډیو نه کوله ځکه چې ما ته د اوبو د ریشو پته وه. الحمدلله هغسې رفتار کې اوبه نه دي را روانې، نه هغسې اوبه دي. بله غټه خبره دا ده لکه نور په ګوته نه پټېږي. که زه یو ځل بیا دا ووایم چې لکه دغه وال هر چا چې والی دی، پرویز خټک صاحب والی دی، هر چا والی دی، نو د دې موږ ته ډېره زیاته فایده ده. دغه وال دې طرف ته هم د خیشکو سایډ ته هم او دلته د پښتون ګړی سایډ ته هم دغه وال چې کوم دی نو دا ډېر غټ حیثیت لري. بلکې د دې منځ کې دا ایریا تاسو وګورئ نو دا ډېره زیاته کولاو ده. نو دې کې اوس هم د دې په درې عمره نورې اوبه هم راځي. دا اوبه که دلته نه موږ او تاسو وګورو که نه نو دا اوبه چې کومې دي نو دا ډېرې کمې دي. دا دومره اوبه نه دي. دا خلک چې څومره شور او غوغا کوي او لکه خلک یروي نو د اوبو رفتار نه هغسې دی نه هغسې زیاتې اوبه دي. نه ټیک ده، دا خو لوی سیند دی، دې ته مطلب دا دی دا خیالې چیندې وغیره دغه ټولې اوبه دې ته راغورځېږي. خو لکه دا هغه حساب سره نه دی کوم حساب سره چې 2010 کې و. نو بهرحال دا لکه ویلی شو چې د الله تعالی یو امتحان دی. نو موږ تاسو په خپل ګریوانونو کې سوچ وکړو چې آیا الله تعالی موږ نه خفه دی، په څه خفه دی رانه. موږ تاسو خپل احتساب وکړو، په دې خپلو ګریوانونو کې وګورو. نو زما په خیال چې دا قسمه هلې ځلې بني. ډېرو خلکو کډې تړلي دي او لکه روان دي او ځي او دغه کوي. دې کې منځ کې که تاسو وګورئ که نه دغه چکې دغه هم خالي دي. دغه کې د دې بالکل تا تصور نشو کولی 2010 کې د سیلاب تا تصور نشو کولی چې دا چکې به خالي وي یا هغه چکې ډېره زیاته ایریا دغه کې خلکو غنم کرلی دي، دغه کې هر څه دي. نو دغه ایریا چې کومه ده دغه بالکل خالي ده. دا هېڅ قسمه د یارې خبره نشته. ټیک ده، احتیاط کول پکار دي، تاسو محتاط اوسئ. او دغه خبره درته یاد کړم چې زما هغه میندې خویندې کوم چې لکه سیندونو طرف ته نشي راتلی او کورونو کې دغه اعلانونه اوري چې دا دې درغو دغه دې درغو یا زړې کوم ویډیوز چې کوم دي هغه اوري ګوري او ویني او د هغې نه یریږي. نو د هېڅ قسمه یارې خبره نشته. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا دومره زیاتې اوبه نه دي او نه دومره غټ سیلاب دی په دې دغه کې. په هغه خزم ناله کې هم ما تاسو ته وښولو او دلته دریای کابل کې هم ما تاسو ته وښولو. د دریای کابل لکه ډېر افسوس سره دغه خبره کوم که خلک په دې باندې خپل ویډیوز چلی نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دا پاڼه چې کوم دی دا د ښه د مثبت پهلو دپاره استعمالول پکار دي چې یو سړی په دغه ودرېږي په نوخار باندې ودرېږي. ما بلا ویډیوز وکته چې دا د نوخار دلته راورسېدو، دلته دومره علاقه دغه دي، دلته دومره علاقه دغه دي. ما سره دیان موجود دی، د یو ملګری دی، هغې کې باقاعده هغه رپورټینګ کوي په دې باندې د هغوی سبا او د الرټ په ترو باندې لکه هغوی د سبا او بله ورځ د هغوی چوټي کینسل شوې ده. نو که باران مزید ونه شو نو داسې هېڅ خطره نشته.
ته بل دې دا خبره در په یاد کړم چې دې کې د دې په 2 عمره بلکې په 3 عمره نورې اوبه هم راتلی شي. هېڅ خبره نه ده، الله تعالی زموږ په حال باندې رحم وکړي. نوې که څه اپډیټ شو یا داسې څه خبره وه د خطرې خبره وه نو زه به فوراً راغلی ما به تاسو ته لکه اپډیټ درکړي او تاسو ما سره اوسئ، زما دغه پیج ګورئ. انشاءالله زه به کوشش دا کوم چې لکه زه تاسو ته هغه خبر درکړم چې کوم حقیقت سره جوړ کړي. ډېره مننه، خوشحاله او باد اوسئ.